بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بزدنا علما. خادم مکه سبق کې منغا دا ایجاز اتناب اور مساوات تعریفات مونږ وکړل او بیا مونږ ویل چې را کلام به موجز مونږ په کوم ځای کې راوړو او کلام به مونږ متنب په کوم ځای کې راوړو، یعنی مطلب اتناب او دواعی او د ایجاز دواعی. نو پنځه دواعی د ایجاز او سرور دواعی دا اتناب نابرون تسیوم. نن سبق کې مونږ د ایجاز او د اتناب قسمونه وایو. نو د ایجاز دو قسمونه دي، یو ته ایجاز قصر ویل کېږي او یو ته ایجاز حذف ویل کېږي. ایجاز قصر دې ته ویل کېږي چې د کلام نه څه الفاظ چې نه دا دغه شوي نه حذف شوي نه، خو کلام داسې کلامي که نه چې هغه ډېرو معنو لره را متضمن وي، یعنې ډېر معنی هغې راګیرې کړي وي د ځان سره. ما ته به ګوره رؤف څه نوم دی دا عبدالرؤف ته، ها رؤف خالد. رؤف خالد په کوم کلاس کې دی؟ رؤف خالد شته؟ رؤف خالد څوک دی؟ ها خو دغه دی چارباغ دی په شپږمه کې دی دا کې سراجې کې. ها نو ایجاز چې دی که نه دې ته ویل کېږي ایجاز حذف او ایجاز قصر. نو ایجاز قصر دې ته وایي چې په دې کې حذف چې دا پکې نه راغلی، حذف پکې نه راغلی بلکې دغه الفاظ وي، خو هغه الفاظ داسې وي چې هغه ډېرو معنو لره راګیرونکي. او حذف دې ته وایي چې پای کې څه حذف شي پکې. بیا حذف چې دا په درې قسمه دی، بعض یې کې لکه یو کلمه حذف شي، په بعض یې کې جمله حذف شي او په بعض یې کې د جملې نه ډېر حذف شي. نو ایجاز قصر چې په دې کې څه حذف شوی نه بلکې د استه معنی چې کومه ده د استه عبارت چې کوم دی په دې کې ډېرو معنو لره دا متضمن وي. لکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي ولکم فی القصاص حیاتون، سو د پاره په دې قصاص کې ژوند دی. اوس په قصاص کې څنګه ژوند دی؟ نو په قصاص کې لکه قصاص کې خو یو سړی لکه قاتل قتلولی کېږي واپس دی قصاصا بدله کې قتلولی کېږي. نو الله پاک فرمایي سو د پاره په قصاص کې ژوند دی. د دې څه مطلب دی؟ هغې دا مطلب دی وایي چې کله ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند داسې دی چې کله یو کس ولګي او هغه بل کس یې دا مړ کړي او الله پاک دا حکم مقرر کړی دی چې د قاتل اولیاء د مقتول اولیاء به ولګي قاتل به مړ کړي. نو ستاسو دپاره به دا د ژوند سبب شي. د ژوند سبب به څنګه شي؟ ځکه که چېرته د مقتول اولیاء دا قاتل مړ نه کړي نو دا قاتل به دوی ته ګرځي راګرځي به او د دې مقتول د اولیاء به ورته ښه غوسه چې دا به ورته سیوا کېږي. نو که دې قاتل رور یې مړ کو خو که دا قاتل بیا مخې له ورغی جو بیا به ورته هم د دا غوسه دا کېږي خپل رور به ورته رایادېږي. او که چې د قاتل پلار یې مړ کو جو هم به دته بیا خپل رور رایادېږي چې کله قاتل یې خو چې دا قاتل کله مړ کړي جو مطلب د دې په ذریعې سره زندګي چې دا بچ شوله. یو دا مطلب دی چې لکه د نورو خلکو زندګي دا بچ شولې. او یو دا ده چې کله یو کس ته پته ولګي چې زه به قتل کوم او کله چې زه یو سړی قتل کوم او دته دا یقین دی چې که په ما باندې دا قتل ثابت شو نو ما به واپسې به قصاصا چې دا به قتلولی کېږم به. نو چې کله انسان ته دا خبره واضحه وه چې زه به قتلولی کېږم دوباره او زما د دې سړي د مرګ نه بعد به ما به قصاصا چې دا به قتلولی کېږي زه به قتلولی کېږم نو بیا دا انسان په قتل باندې اقدام نه کوي. ځکه ته دا پته ده که دی مې مړ کو نو زما به یا ورځ ژوند پاتې یا به مې دوه ورځې ژوند پاتې یا به مې میاشت ژوند پاتې او زه به خامخا چې دا به قتلولی کېږم. نو چې کله د په ذهن کې دا خبره چې یاره د به قصاصا بدله به زما نه اخیستلی کېږي نو دی به بیا دی به قتل نه کوي. نو چې دی قتل نه کوي هغه بل سړی ژوندی پاتې شو. ځکه الله پاک وایي ولکم فی القصاص حیاتون. نو اوس ټکی دغه یو حیاتون ټکی دی لیکن په دې ګوره څونه معنی او مطلبونه دي. او دغه چې دی دا د قرآن مجید چې دا معجز دی قرآن مجید ته وایي نو دا ځکه چې په دې کې لکه الفاظ مختصر دي او په دې کې معنی او مطلبونه پکې ډېر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوتیت بجوامع الکلم، زه په جوامع الکلم سره جو جوامع الکلم هم دقه دي چې الفاظ لږ او معنی او مطلبونه ډېر وي. په دې باندې پوه شئ. او یو سړی چې بلیغ ګرځي چېرې دی چې دا فصیح او بلیغ دی نو د مدار هم په دې باندې چې د ډېر الفاظو د ډېر معنو والا او ډېر مطلبونو والا خبره دی دا په لږو الفاظو کې رابندوي. نو دا د اجازه قصر چې په دې کې حذف چې نه راغلی خو دا شته الفاظ چې وي په دا ډېرو معنو لره متضمن وي راګیرې کړي وي.
په دې پوه شوي او یا ایجاز چې نه د هغې دویم نمبر قسم ایجاز حذف دی ایجاز حذف دی ته ویل کېږي چې په دې کې د الفاظ چې دا پکې حذف شوي او دا الفاظ چې حذف کېږي نو د دې به درې قسمونه دي یو دا چې هغه یو کلمه حذف شوي دویم دا چې جمله حذف شوي دریم دا چې جملې نه سیوا حذف شوي نو د دې لپاره درې مثالونه چې لږ ذکر کړي اولنی مثال چې یو کلمه پکې حذف شوي دویم دا چې جمله پکې حذف شوي دریم دا چې د جملې نه پکې سیوا حذف شوي تاسو وګورئ دې کتاب ته کتاب کې بیا په دې مثالونه او دې خبره تر خپل کوم اقسام الايجاز اقسام د ایجاز د قصر او د حذف درې الايجاز ایجاز ستو ایجاز اما ان يكون بتضمن العباره القصيره معان كثيره چې هغه به دسی وي چې دې لږ عبارت با لږ قصير معنی لړ عبارت لږ عبارت لړ عبارت با ډېر معنی لرا متضمن وي یعنی عبارت به لږ وي خو معنی به خپل ځمن کې ډېر راګرځي او هو مرکز عنایت البلغاء ادا مرکز د توجه د بلغاء یعنی بلغاء بلیغ خلق چې نه هغه توجه مرکز هغه د قزګره وبه تتفاوت اقدارهم او په دې سره متفاوت کیږي جدا کیږي هغه اقدار لري مقدار لري او قدر داږي یعنی موږ وایو دا چې ډیر زیات بلیغ دی دغه چې دا انسان ډیر مانو والا خبره جن د په لګو الفاظو کې کوي او دا لګ بلیغ دی ځکه چې د الفاظ سره نه دا لګ لګ د جندا د یعنی الفاظ او معنی پکې لګي دي خو بیا هم کشته او چې یو کس بلیغ نه نو مطلب دا چې لکه د خبره لګ کوي او پای په ډیر څه وګ تقریر کوي نو دا خبره جندا لګ موږ دا سړی بلیغ نه لري ته خبر لکه باز ټیم کې انساني کنه نو یو معموله غونډه خبره خو دې اړې راړې یو طرف ته اړې بل طرف ته اړې راړې یو طرف نو هغه خبره په باندې مطلب باندې سره نه پويږي نو دا سره بلیغ نه لري بلیغ څه ته په لړنو الفاظو کې موږ دا خبره کړې ده چې فصیحه ته چې تاسو خبره باندې سره پوښو بلیغ ته چې په بلا اوبانه اثر وږي نو تاسو لري په بیانونو کې بعض بیان هغه سړي باندې اثر کوي بعض نه کوي دا شاید استادانو په سبقونو کې بعض وخت ته پاسانه دي کې بعض دا پګرانه باندې دي بعض سره نه دي نه دا ټول د بلاغت د فصاحت د لندن ويسمى ايجاز قصر او د ايجاز قصر ویل کېږي نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياه نو ایستو د بار ورې قصاص کې لوی ژوند دی نو ژوند ولا څنګه له نو هغه دغه ما تاسو سره خبر وکړه هغه په دې خبره باندې پوښوي واما يكون بعزف كلمه او يا بلا د ايجاز وهم قسم چې ده اېد ايجاز حذف وي صورت وي ايجاز حذف وي اما يكون بعزف كلمه دا به په حذف دی وی کلمې سره او جمله یا به په حذف دی وی جمله سره یعنی د کلمې نه ما د جملې نه یو کلمه حذف کړي یا به یو جمله حذف کړي او اکثر یا به جملې نه زیات حذف کړي خو ما قرینه تعین المحذوف سره د دې نه چې رقم سي حذف شوی دی نو به متعین وي او پای باندې قرینه موجود وي چې لګي دا چې نه حذف شوی دی هغه پوه شوي یعنی که په محذوف باندې قرینه نه و هغه به اخلال دی ویل کی مخکې شوی دی چې لکه ما د سې پکې دغه چې پای باندې بسړی نه پويږي نه به اخلال نو دا خبره به ضرور ده چې رقم چې حذف شوی دی چې دا چې نه دا پکې سوي هغه به باندې پوه شوي دا پکې محذوف پکې متعین وي ويسمى ايجاز حذف او دې ايجاز حذف وي فحذف الكلمه كحذف لا لکه اوس درې چې کلمه حذف شوي په اجازه حذف کې کله چې یو کلمه حذف شوي ته جملې نه او دا غیر لپاره مثال فی قول امرئ القیس امرئ القیس دا یو شاعر دی دا دای کی ما تاسو سبا معلقه کې لاولنه قصیده چرنده ده امرئ القیس فقلت يمين الله ابراح قاعدا ولو قاطع راسي لديك واوصالي فقلت ماوي يمين الله فخدای پاک میری قسمی ابرح قائلا ابرح دلګي په باسل کو لا ابرح ابرح باسل کو لا ابرح دلګي هغه لا چې نه حذف شوی لا ابرح قائلا همیشه بزول لګي ناسما ولو قطعوا راسي لديك واوصالي اگر کدا خلق زما سر کټ کیه دا جوړونه کټ کی کنه او بیا نه پاسم نو دې چرته دا خپل معشوقې سره او خپل محبوبې سره چرته ناسو
ناغې دا قرآن قسم خوري چې لکه زه بستانه چرته جدا نشم کله خلک زمانه را سره کټ کې او دا ما ټوکړي ټوکړي می کنه بیا به مستانه جدا نشم نو دل لګي دا ابرهو نو خو د خپل خو غزانه چې سکه کوي با ولا شعر د سره پاره وړل چې دل لګي دا ابرهو نه مکه لا ابرهو ده ولې لا ابرهو ده ځکه و چې دا په افعال ناقصو کې افعال ناقصو کې افعال ناقصه كان صغار اصبح امسى واصحى ذلبات ما فتح ما دام منفق ليس باشد اسقف ما برح نو ما برح پکې ما برح نو ما برح جنا ماضینا چې کله موږ مضارع ته واړو نو لا نو ما برح او ما زال او منفق دا مصدر بالله بنفي دي یا مصدر بالنفي دي یعنی خامخا دي نو مکه دا حروف نفي چې دا بخامخا راغلي تاسو به شرح الجامع کې او مې کافي کې جنندا ویلي تیرا کم ذکر چرین دا لکا دغه تقاضا کوي ته تصدیر الکلام تقاضا کوي نو یو پکې دا الفاظ دي ته په دې خبره باندې پوه شوي نو دا بریحه چرین دا په غیر د اعلان او د مان استعمالي نو دی و دا قرینه په خبره باندې په محذوف باندې قرینه چې دا په غیر د استعمالي نو دل کې لا نه حذف شوی او دا کلمه حذف شوی فقلت يمين الله ابراح قاعدا ولو قاطع راسي لديك واوصالي وقلت ما اوی دی خپل محبوبه ته معشوقه ته موي چې یمین الله یمین قسم ته وي په خدای مې قسمی ابرحو اصل کې لا ابرحو قاعدا چې همیشه بزدل دکی ناس به امام قاعده يقعدون نصرين سرون اسم فاعل څنګه ولو قطعوا قطع يقطع کټ کول اگر کدی کټ کی زما سره لدی کستا په خواږي او اوس خالی او یار الله جوړونه کټ کی او بیان نه زما خالی وحذف الجمله دی کله جمله چې دا حذف شوی په اجازه حذف دیم قسم چې پای کې جمله حذف شوی لکه قوله تعالی الله پاک فرمایي وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك کچرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کچریدا کافران دا قریش د مکی کچرستا تکذیب کوي نو ته په دې مخه پکېګا صبر کوا دلته کې پاسره وصبر صبر کوا دا صبر وصبر دا جمله حذف شوی دا ولې حذف شوی دا ځکه فقد كذبت رسل من قبلك ځکه چې ستاره مخکې خلکو تکذیب کړل شوی نو دلته کې دغه جمله دا وصبر چیرته پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې یدل کې تاسه جمله چې دا حذف شوی تاسه او یا وصبر دواړه نه دي حذف شوی ښا تاسه وصبر دواړه نه دي حذف شوی یا خو دلته کې تاسه جمله حذف شوی دا او یا حذف شوی دا وصبر نو دا شوی و ان يكذبوك کچتدو تکذیب کوي استا نو فتاسا بتکذیب رسول نو ده افسوس ته چې دې ستانه مکه د نور رسولانو تکذیب کړل نه افسوس ده باندې فتاسا فقد كذب رسول من قبل او یاد ادا چې و ان يكذبوك کچتدو تکذیب کوي استا نو فصبر على تکذیبک نو تر دو په تکذیب باندې صبر کوا نو دلګي را فصبر او یا تاثر جمله دا پوره جمله ته انده حذف شوی دا او دلګي قرینه پدې مانداله چې دلګي دغه چي دي کنه سر مرته وي چې دا شرط او جزاء دي نو جزاء چې موجود وي نو شرط په خامخا دا موجود وي دلګي نشته نو چې دې غوړي چې شرط او جزاء نه نو دلګي جزاء شرط حذف شوی وان يكذبوك كجردو تکذیب کستا نو تصبر کوا ولی فقد كذبت رسل من قبلك دا یعنی دای سبب او مسبب دي چې ته صبر کوا یا ته افسوس کوا ولی افسوس کوما د دې افسوس وجه سره نو سبب اداره فقد كذبت رسل من قبلك نو سبب د خپل مسبب نه جدا کیږي نه مسبب د خپل سبب نه سبب د خپل مسبب نه دا نه جدا کیږي چې جدا کیږي نه دلته بقا مخاله بکې لکه پوښتنه به معنی فتاسا واصبر فتاسا دا افسوس کوم من قبل کما کړه یا واصبر نو دلته دا یو جمله حذف شوی دا ورکه تاسا واصبر معنی نه حذف شوی یا تاثر یا سره واصبر ده وحذف الاكثر او یا چې دا جملې نه اکثر حذف شوی نو دا سره فارسلوني یوسف ایو صدیق چې کله حضرت یوسف علیه السلام پسې هغه دوا کسان نغلل او چې انی ارانی احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه چې یو چې ما خوب لیدل چې دا باچا لکه انی ارانی اعصر خمره
چې زه شراب چې دا نه چوړم او بل وی چې ما خوب لیدل چې په سر باندې مې ټوکرې کې خودلی دا او پای کې روټي دی او کارغان نه دی او دا غي نه روټي چې دا خوري نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين یوسف علیه السلام ول اول د خپل خبره دعوت ورکو او به ورته وی چې اما احدکما فیسقي ربه خمرا واما الاخر فیسلب فتاكل الطير من راسه چې لکه یو په سولېږي او بل چې دا بچاله شراب ده نو کم چې بچاله شراب چې نه دا د قیمه ناغه ته یوسف علیه السلام دا خبره وکړه چې تکله د بچا خو له لاړ نو هغه بچا ته دا خبره وکړه چې دلته یو سړی چې نو هغه دغه ناشته سره بے ګناه ناشته خدای دنه خدای پاک دا خبره هي رکړه بیا تاسو تفسیر کوی او کړه دی دا ریسي باره تاسو کړه راکړه نو بای کی دا خبره چې ورې د خدای هي راولا نو چې یوسف علیه السلام نه پکړ دو چې الله ته دغه کړه حکم کړه الله نه سوال کړه د دې سړی په مینس کې وسیله کو نو دا وسیله د لپاره خنوا نو دنه نه هیر شو څوره دې بعد یې نه هغه بچا خوب ولیدو نه بچا خوب ولیدو نو دغه سړی چې نه له بچا له چته شراب مراب وروړو هغه خوب واوریدو نو دې لګي یو کس ته په دغه کې په جیل کې یو کس ته څنګه آیت وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون يوسف أيها الصديق أفتنا فينا دين مكة آياته قالوا أصغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا من مدايته وقال الذي نجا منهما کسوی کم جو چې نجات ملو شوی د دوړنه وذکر بعد امه او دته سموده بعد امت په مختلف معنی باندې راځي تاسو په تفصیل کړئ او دلته امت په معنی د وخت ته چې دلته دته سو وخت بعد چې اندار آیا شو انا انبئکم بتاویله فارسلونی چې تاسو په دې تعبیر دوه مخما ولېږي نو دلته کې بیا فارسلون په راځي دا خبره چې یوسف ایو صدیق نو دا خبره چې دا په قران مجید کې نشته چې فارسلونی تاسو ما ولېږي یوسف علی السلام ته چې تاسو ته د خوب تعبیر چې نه دار او باسما نو دی ولګي دوه او دا سړی ولېګو او د لاړو یوسف علی السلام ته چې کله ورته لاړو نو ورته وی چې یوسف ایو صدیق افتنا فی 7 بقرات نو اس په ارسلونی پسې چې ما ولېږي او به ډایرکټ خبره نه شروع کړي ها ډایرکټ خبره دا قرینه په دې خبره باندې لګیداره چې لګی دا خبره جنن دا ډایرکټ نه شروع کړي دا کله بچا په خوا کې او یوسف علی السلام په کوم دګره نو دو هغه خبرو منله او دی بیا په جیل ته ولېګو هغه جیل خواته لاړو جیل ته لاړو حضرت یوسف علیه السلام سره میلاو شو او یو تقریر ورته شروع کړ چې یوسف ایو صدیق افتنا فی 7 بقرات په دې پوه شوي نو ګوره دلته د جملې نه زیاته تفصیلی نه قوله تعالی فارسلون تاسو ولېږئ مالرا یوسف اے یوسف ایو صدیق زما ملګریم اے ارسلونی الی یوسف لا دې ګوره خانه تاسو ولېږئ ما یوسف علیه السلام ته لاستعبره الرؤیا لپاره دې چې تاسو ته د تعبیر او وسم دسا د خوب ففعلوا جاغو دغه څه وکړه دې ولېګو فاتاه دې لاړو یوسف علیه السلام وقال له ورته وی چې یا یوسف ایو صدیق په دې پوه شو تاسو نو دلته کې دا ایجاز اول دوه قسمونه اجازه قتل اجازه حذف او اجازه عدم بیا په درې قسمه باندې یاد بشي وایم بس مخکې کبسته واړو وځه